مسلمان ته معزز دی. اولنی وجه دا ده عیسی علیه السلام ته موږ په نسبت د عیسایانو زیات نږدې هغه سي د دروغ دعوه کوي. دا یزواهئون فی قولهم دروغ وای په عیسی علیه السلام هم دروغ وای. د عیسی علیه السلام په مور بیبي مریم علیه السلام هم دروغ وای. عیسی علیه السلام ته نږدې قوم نه دی اسی تش د خلی او دعوه ده. دویم نمبر نبی علیه السلام بیت المقدس ته مونږ کړل شپاړس یا ولس میاشتې. صحیح بخاری شریف کې دا روایت د نبی علیه السلام نه را نقل دی او زما د الفاظو مراد او مقصد دا دی چې اولنۍ قبله د مسلمانانو بیت المقدس ده. د دې لپاره مسلمانان همیشه د لپاره کوشش کوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زرګونو صحابه کرام تابعین اعظام د بیت المقدس د فتح د لپاره لګلی. سلطان صلاح الدین ایوبی خپل زندگی د بیت المقدس په نوم کړی و. سلطنت عثمانیه د بیت المقدس د لپاره د يهودو نه پیسې غستا نه د عیسایانو سره اتحاد کاو بلکې دای خپل منبع غنلا دای یو خپل مقصد غانو. دغه شان زما مراد الفاظ د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم روزه مبارک دی. سخلق په دې امت کې د ستیر شوی د سلطنت عثمانیه سره دوکا کړی و. داغي په خلاف را پاسېدلی د شعائر احترام د مسلمانانو په ذهنونو کې ختماو. داغي د پاره لوبه داسې شروع کړی و پاغي کې سو مقصودی دیو. اولنی اشیاء دي. نمبر 1 د کعبه عظمت ختم کا. نمبر 2 د روضه رسول عظمت ختم کا. نمبر 3 د مصحف قرآن عظمت ختم کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام بمن وګورو صحابه کرام څنګه زندگی تیر کړل. داغي په نظر کې د روزي سهمیاتو داغي په نظر کې د کعبه سهمیاتو داغي په نظر کې د قرآن مجید سه اهمیتو. کعبه شریفه زمون په نس باندې الله کتاب داوي ان اول بیت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الله کعبه تبرکتی ویل دا. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه کعبه سلور اطراف ولول. نن دور کې بعضی خلک ناپوهه دي او عرب شرک نه کوي. کله چې زمونږ د وطن خلک مکی معظمه تلال شدي شرک کوي مونږ ویل اجسب هغه څنګه تا حج کړل ته زمونږ د ملک خلک شرک کوي عربو والا شرک نه کوي. یاد ساتي نن د خلکو ذهن کې یو غند دی. دغه غند د خلکو د ذهن نه لري کا دلیل ورته پیش کا. ستا کار دی دلیل سره خبره کول. ستا کار پچا منل ندی. نبی علیہ السلام تمرا بوئی ستا کار دی ویل ستا کار دی منل نو بلکې ستا کار دی ویل تویل کوا منل د رب العالمین کار دی. دیو جن ز اکثر یو روایت و زمان نبی فرمای عربی سره تاسو دری وجونه مینا کوي. نمبر 1 تاسو نبی مصطفی عربی دی. نمبر 2 قرآن مجید په عربی زبان کې دی. نمبر 3 د جنت والا زبان عربی دی. دا دری وجه عقاید او جهان ذکر کړي تاسو د عربی سره مینا کوي. د دری وجونه علاوه نبی علیہ السلام دا نوای تاسو عربو سره مینا کوي. دا درې وجه ولی ذکر کړي. د دې وجه دا ده چې خلک را نشي هغه د عربو نبی جوړ نه کی. زه عربو نبی منم زه عرب نه منم زه د عربو نبی منم. ها زه چې د عربو سره مینا کوم په دې وجه کوم په دې عربو کې زمان نبی محمد مصطفی راغله. په دې عربو کې زما خلیفہ اول صدیق اکبر راغله. په دې عربو کې زما خلیفہ ثانی عمر فاروق راغله. په دې عربو کې زما خلیفہ ثالث عثماني غنی راغله. په دې عربو کې زما خلیفہ رابع علی المرتضی راغله. دین علاوه تاسو یاد ساتئ اصحاب
اصحابو کرامو په وجه باندې موږ د عربو سره مینه کو د قرآن د عربی په وجه باندې موږ د عربو سره مینه کو د مصطفی د عربی په وجه باندې موږ عربو سره مینه کو د مصطفی د قدم په وجه باندې د عربي د ځمکې قدر کو د مصطفی د قدم په برکت باندې د عربي په ځمکه غیرت کو کدا وجوهات مابین نه لري کې نن سبا چې کم عرب دی یاد ساته سوار لسوا کالا عربو کې دا عمل را روانو عربو کې تراویح کې دی د امت متواتر عملو عربو کې تراویح 60 رکعات کې دی نن د عربو باچا د امریکای غلام را پاسېدو د عربو باچا دا 60 رکعات تراویح چې کم د امت اجماعي عمل دی زمان نبی امت توي کچرته اختلاف راشي تاسو د اجماع موجوده کیږي اصحاب مصطفی فرمای اجماع موجوده کیږي فقها د امت فرمای اجماع موجوده کیږي محدثین د امت فرمای اجماع موجوده کیږي د رب قران فرمای واعتصموا بحبل الله جميعا اره اجماع ونیسي په اجماع کلک شي اجماع موجوده کیږي لیکن نن د عربو باچا د امت هغه متواتر عمل چې سوال لسنیم سو کالا د امت عمل داده عربو کې تراویح کیږي 60 رکعات کیږي لیکن نن د عربو د باچا خوغه شو اره تراویح د 60 رکعاتونه لسو تراولا امت یاد ساتي تاسو نبی محمد عربی ده لیکن تاسو نبی عربی نه ده یاد سما مراد څه ده زما نبی محمد په عربو کې پیدا شوه ده د نبی اصحاب هغه په عربی زبان کې کلام کړل لیکن د دې معنی دا نه ده چې تر قیامت پوری سمره عرب راځي زبد عربو غلام اوسېګم نا مصطفی د دې دعوت نه ده کړي زما نبی او فرمایل اسنه دور دا سرانه شي امت گناہ کی مبتلا نشي امت د اجماع لری نشي غلطی کی واقع نشي دیو جن مصطفی فرمای تاسو عربی سے دری وجونه مینا کوي نمبر 1 ز عربیم زما د وجنه مینا کوا نمبر 2 ستا قران عربی ده دی وجنه مینا کوا نمبر 3 د جنت والا زبان عربی ده دی وجنه مینا کوا مصطفی دا الفاظ فرمای امت ته سمجھ وراچي امت دوکا کی ونلوی گئی ما ته ذهن کرال تا ته ذهن کی ندی راغلی ته په عربو پسیزا زدا عربو په نبی پسیزم ته عربو پسیزا زدا عربو صحابی پسیزم ته عربو پسیزا زدا عربی قرآن پسیزم نمبر 1 گستاخی د مصطفی دا حدیث مبارک کی نبی فرمائی من سب نبیان فقتلوه کم سړی چې زما د نبی بارکی نازیبا خبره کوي دا انسان قتل کا دا د نبی الفاظ دي من سب نبیا فقتلوه کم سړی گستاخی د مصطفی کوي د سر قتل کا دا مصطفی قانون لاگو کړل کم سړی د نبی د ختم نبوت انکار کوي قتل کا کم سړی د نبی بارکی گستاخانه زبان خوځي قتل کا کم سړی نازیبا خبره کوي قتل کا دا عمل اصحاب مصطفی کړل د مصطفی پشان کی گستاخی مسلمان نشي برداشت کوله اره یاد ساته کم سړی چې د نبی علی السلام بارکی گستاخی کوي داغه سزا ستا د ملک په قانون کې قتل دی په اسلام کې قتل دی لیکن یاد ساته کم سړی چې د صحابي مصطفی گستاخی کوي داغه بارکی ستا د ملک قانون داده عمر قید دی تمام عمر به قید کې وجہ صدا د نبی علیہ السلام مقام سب سے اعلی ہے داغین بعد مقام دا اصحابی مصطفی دے اصحابی مصطفی اہل سنت عقیدہ دا نبی ہر صحابی محفوظ دے دا نبی ہر صحابی تنقید نہ بالا تر دے دا نبی ہر صحابی حجت دے زما دا پار دلیل دے دیو جنا امیر معاویہ داغ پبارکی دا دی ملک پسر زمین باندی بازی پیتنگر دی امیر معاویہ بارکی خپل زبان خوزی یاد ساتا امیر معاویہ دا امت ماما دے دا ابو سفیان زوی دے دا ابو سفیان لور زماد دا نبی پنکا کے دا مصطفیٰ بی بیانی دا امت میان دی زماد دا نبی بی بیانی دی دا امت میان دی دا امت مورشوا نبیا یاد ساتا امیر معاویہ صدے دا نبی دا بی بی رور دے دا نبی دا بی بی رور دے دا امت ماما دے ماما مثال دا صدے ماما مثال دا پلار
پلار دے دا مصطفی خودل دا بیا ذهن تواچوا امیر معاویہ دا ټول امت ماما دے مین ور سره محبت ور سره توحید دے بغض عداوت ور سره شرک دے دا اسلام نہ بہر اتلدی کتوے دا امیر معاویہ حضرت علی سره جنگ راغل دے زویم دا حضرت علی سے جنگ نہ دے راغلے مگر دا دا منافقین سازشو تا تحقیق نہ دے قتلے کچرت جنگ رام غے یوم صحابی دے بلم صحابی دے اہل سنت والجماعت داوئی دا دوانو مقام آلا دے البتہ زماؤستا عقیدہ و نظریہ دا اختلاف اجتہاد دی دے اجتہاد وجہ صدا حضرت علی رضی اللہ پس ثواب دے امیر معاویہ پا خطا دے اجتہاد کی کم پا ثواب دے اجر ڈبل دے کم پا خطا دے سنگل اجر دے لیکن گناہ نشتا امیر معاویہ ٹک دے حضرت علیم ٹک دے علی وی اول بخلافت سنبال کم بیا با دا عثمان دا قاتلینو نا بدل اخلم معاویہ وی اول بدل اغسطے کیگی بیا بخلافت سنبالی گی دا دوانو اجتہادی اختلاف دے دوان انبیاء دی یو پلار دے دویم اولاد دے حضرت داود پلار دے سلیمان اولاد دے داود تپی سلر علام یو سلیر آگے یا داود خلیفت اللہ زما گڑی بیزی دا دی سڑی پٹھیتا تل دی دا پسلی خولل دے دا تاوان اخلی حضرت داود علیہ السلام دا بیزون نرخ ولگاو سمرا قیمت چی دا بیزو رازی سمرا قیمت چی دا گڑو بیزو رازی دمرا قیمت دا پسل رازی داود پی سلا کئی ستا گڑی بیزی دتا ورکا دا تاوان شوے دے سمرا تاوان شوے دے دمرا ستا دا گڑو بیزو قیمت دے اگر تا گڑی بیزی ورکڑی کلبا ہر ترال بار سلیمان علیہ السلام ولال دے اور توی بابا سپی سلا وکڑا تا بابا پی سلا وکڑا زما دا گڑو بیزو قیمتی ولگاو سمرا قیمت زما دا گڑو بیزو دے دمرا تاوان دا دا پسل شوے زما گڑی بیزی دتا ورکڑی سلیمان علیہ السلام فرمائی پی سلا ٹک دا درب قرآن ذکر کئی دو اجتماع پارا کی ذکر دے پپا ہمنا سلیمانا رب فرمائی ما سلیمان تا پکا حق ور کرے سلیمان وی پیسلا ٹک دا البتہ ز پیسلا کوم زما پیسلا دادا تر دا گڑی بیزی والا اغسا تا ولیتی وباسا شودتی آلا پیتی آلا پیدتی آلا داوستا پٹی سنبال کی فصل چی آغا مقام تا ورسی سمرا مقام کی چی دا گڑی بیزو خوڑل دے دابتا تا گڑی بیزی واپس کی تب دا فصل ور کی رب فرمائی پیسلا دا دوانو ٹک دا لیکن دا سلیمان پیسلا زیاد پکاہت والا دا ماویل دوانا انبیاء دی یو داود علیہ السلام دے دویم سلیمان علیہ السلام دے داود پلار دے سلیمان اولاد دے لیکن رب فرمائی دوانا اختلاف کئی پیسلا کئی اختلاف اجتہادی دے رب فرمائی پیسلا دا دوانو ٹک دا لیکن سلیمان زیاد پقیح دے مال کچرتا اجتہادی اختلاف بانتا اعتراض کے اعتراض دا حضرت علی نا مخی پا حضرت داود وکا دا حضرت معاویہ نا مخی پا حضرت سلیمان وکا کچرتا پا داود و سلیمان بان اعتراض نکے پا علی و معاویہ اعتراض مکوا التم اجتہاد دے دلتم اجتہاد دے التا انبیاء دی دلتا صحابہ دی کا التا اختلاف حق دے دلتا بر حق دے کا التا ٹک دے دلتم ٹک دے التا منی دلتم امنا التا انکار کے دلتم انکار وکا التا انکار کے دلتم انکار وکا لیکن تیو زگین کی منی بل زگین کی نمانی اہل سنت والجماعت لا افراط ولا تفریط آغلار دا منگ دا انبیاء اجتہادی اختلاف منو منگ دا صحابہ کرام اجتہادی اختلاف امنو دینم انکار نکو دین غٹ مثال والا یو زمانہ دا نبی علیہ السلام نہ بعد کرب لوی قوم ورکل دے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ورکل دے آغا موسیٰ تلے دربنا کلام علی دا قوم مشری اوالا کلدا حارون علیہ السلام دا قوم مشری کئی موسیٰ علیہ السلام چراغے قوم بود پرستی کی مبتلع دے موسیٰ علیہ السلام دا خپل رور گرانی سی سر زان ترانیز دے کئی حارون فرمائی یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقولا فرقت
فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. حضرت هارون فرمائی زما دمور بچیا زما گیرم منیسا زما سر منیسا. ارے حضرت موسی علیہ السلام تخپل رور سر نیول دے دوانو کی اختلاف راغل دے لیکن اختلاف اجتہادی دے. حضرت موسی فرمائی قوم ولی بت پرستی کی مبتلا دے. حضرت ہارون جواب ورکئی کما چرت دیو ما بین کی راتلم قتل و غارت و جوڑی دو پرقی با جوڑی دی دیو پا بین کی دشمنی راتلا دوان اجتہادی اختلاف دے. رب پی کلام نکی رب پی رد نکی. ارے امت پی رد نکی الترد نکی دل ترد مکوا الترد دورون اختلاف دے. دوان در رب انبیاء دی یو زمان ندا رب قرآن کی ذکر کئی دوانو ما بین کی اختلاف دے. تالتا اعتراض نکے زم دلتم اعتراض مکوا کالتا اعتراض نکے دلتم اعتراض مکوا. دوان انبیاء دی دلتا صحابہ دی التا دو انبیاء اختلاف کئی رب قرآن کی ذکر کئی لیکن رب غلط چاہتم نوئی. دلتا صحابہ اختلاف کئی لیکن دواہی ذریعہ بنددا دیو جن اہل سنت والجماعت قیاس کئی کمنگ پا انبیاء رد نکو. انبیاء کی اجتہادی اختلاف راغل لے رب فرمائی دا دوانا ٹک دی لیکن یو زیاد ثواب والا دے یو کم ثواب والا دے. اہل سنت قیاس کئی دلتم دوانا صحابہ دی چونکہ دواہی ذریعہ بنددا پا امت وحی نرازی دیو جنا قیاس دا کئی کہ الت دو انبیاء ٹک دی دلت دو صحابہ ٹک دی کہ الت دو انبیاء پلارو زویدی دلت دو صحابہ دا نبی اوخے دے بل دا نبی زن دے کہ الت دو صحابہ رون دی دلت رکلمی رون دی الت اعتراض نشتا دلتم اعتراض نشتا. داد اہل سنت لاردا لا افراط ولا تفریطا پیوبان اعتراض نکی دی وجن ما ذکر دا کاو. امیر معاویہ یاد ساتی دا آغا صحابی دے دا کاتبی وحی دے نبی ورطوی قرآن لکا. ارے دا کم صحابی فلاس باندے رب العالمین قرآن لکی نبی پہ اعتماد کئی قرآن کلام اللہ دے. امیر معاویہ باندے زمان نبی التناز انہی نبی ورطا فرمائی معاویہ قرآن تلیکا آغا معاویہ قرآن لکی نبی پہ اعتماد کل دے زمان پہ اعتماد دے. ارے پا معاویہ اعتماد زمان دن بھی دے کم سڑے چی پا معاویہ اعتماد کئی کم سڑے چی معاویہ سم مینا کئی آدم مصطفیٰ سم مینا کئی. سکول پا سٹوڈنٹ اعتراض کی گی دا پا پرنسپل اعتراض دے. ارے دا مدرسے پا طالب اعتراض کی گی دا دا محتمیم پا تربیت اعتراض دے. دا پا اولاد اعتراض کی گی دا پا پلار پا تربیت اعتراض دے. یا زمان دا نبی پا صحابی یو سڑے گوتا اچھتے دا پا صحابی نو اچھتے دا زمان دا نبی پا تربیت اچھتے یو سڑے پا معاویہ اعتراض کئی دا دا معاویہ پا ذات اعتراض ندے دا دا مصطفیٰ پا ذات اعتراض دے. کہ سڑے ستا اعتماد پا امیر معاویہ ختمی دا پا امیر معاویہ نختمی دا دا نبی پا تربیت ختمی دا پا چا ختمی دا دا نبی پا تربیت ختمی. زمان نبی اعتماد پا امیر معاویہ کل دے کم سڑے چی اعتماد پا امیر معاویہ کئی اگا اعتماد پا قائدو جہان کئی کم سڑے چی اعتراض پا امیر معاویہ کئی اگا اعتراض پا قائدو جہان کئی. امیر معاویہ دے تواب کئی کل تواب نا پارخ شو تاغین بعد دا کعبی سلور وانا اطراف کولی صحابی ورطوئی دا کار تولی کے دا زمان نبی ندے کڑے. امیر معاویہ فرمائی قرآن فرمائی لی ان اول بھیت وزع للناس للذی ببکتا مبارکا. ارے کعبہ مبارک دا یو طرفی تخکولے حجر اسود دے داغی کولول تکے زی سلور وانا اطراف کولوم وجہ دادا کعبہ طول برکتی دا. ارے ذہن تبا مسئلہ دا سرازی دے دا لاس تاسو تخکاری دام دا مفتی سیب لاس دے دا نشویلے دا سر خود مفتی سیب دے دا خپا دا مفتی سیب ندا دا سر دا مفتی سیب دے دا لاس دا مفتی سیب ندے. ارے دا جسم ٹول دا مفتی سیب دے دا دی یو ذرہ دا مفتی سیب سے تعلق ساتی دا دی احترام آغا شان کوام سنگ چی دا دی ازل احترام کے گیا ذہن تواچوا. امیر معاویہ فرمائی کہ کعبی دا طرف برکتی دے دا طرفم برکتی دے. رب فرمائی کعبہ برکتی دا دا نا
فرمای د کعبه یو طرف برکتی ده زچ د کعبه سلور وانه اطراف کله کولومه دا سلور وانه برکتی دي دا نه دا یو طرف برکتی ده دا بل طرف برکتی نه ده اره دا طرف هم برکتی ده هغه طرف هم برکتی ده شمال هم برکتی ده جنوب هم برکتی ده مشرق هم برکتی ده مغرب هم برکتی ده باسو کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زید زان نه حضرت امیر معاویہ فرمائی د کعبه سلور وان اطراف برکتی دي دا طرف هم برکتی ده هغه طرف هم برکتی ده کته طرف هم برکتی ده بر طرف هم برکتی ده د دې مکم برکتی ده د دې چتم برکتی ده سلور وان اطراف برکتی دي اتصاتا د یو مومن مخ معذاری کوا د یو مومن ظلم معذاری کوا بیا زمیر شکیوم چې دلیل پیدا شي الله دلیل مخې تراوستو داغه صحابین مخې تراوستو چې محدث هم دی او هغه شقم دی او هغه فقيه هم دی اف قران هم پی هغه صحابی دی عبدالله بن عمر زید عمر دی حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ زمان نبی په یو مجلس کې دی ونی ذکر وکړو چې ماته به دا ونه سوق وخی ونه د کجوري مراد و خودی صحابی ځان خاموش او کله چې کور تراغه نبی علی السلام صحابو ته ویل اونه د کجوري دا خپل پلار عمر ته وی بابا جانا ما ته پته و چې دا ونه د کجوري دا لیکن تاسو مشران اصحاب ناس وی رسول الله ناستو دیو جن ما شرم وکړه ما دا خبره ونه کړه ما ادب الادب فوق الامر عمر ورته بچی کته دا خبره کړی و زما سر به ډیر چت کړي وي دا خبره التولی ونکړه هغه عبد الله کله به چې کعبه تراتو چونکی د رسول الله صحت تراغله عمره تراغله هغه مقامات ورته معلومو په کوم چې زمانه بي کې ناستلو ابن عمر به چې کله هغه مقام ته ورسید په هغه مقام باندې به کې ناستو ک تشبول به نبی عليه السلام په کوم مقام کې کړیو ابن عمر به الته کې ناستو اگر چې تشبول بنور غلی لیکن عشق د رسول الله پډیر غالب دته وای عاشق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام آغا عبد الله بن عمر نبی علیہ السلام سے من محبت دمر سیوا دے اصحاب مصطفی کی داغه مقام په علم کې ډیر اعلی دے کله راغه کعبه ته ولال دے ورته اے کعبه ما ته پته دا ستا مقام ډیر شرافت والا دے ستا مقام ډیر برکت والا دے ستا مقام ډیر عظمت والا دے لیکن یاد ساتم د یو مومن مختن نرسی اره د مومن مخ ډیر اعلی ده یولانا رحمان الله حقانی سے دامت برکاتهم العالیه هغه یو مسئله وکړه یاد ساته په مسجد کې به طالب جارو نه وای که مسجد کې طالب جارو وای دا ستاد ایمان سودان نه ده وجه دا ده زما د نبی اصحاب موجود دي زما نبی په خپل جارو نه وای کله چې نبی موجود ده صحابي جارو نه وای کله چې امام مسجد موجود ده امام مسجد به جارو نوی اغوی د امام مسجد مقام فتاوی شاملی کلی علامه شاملی کلی من پختانه بی وقفا اغه تر علم پتنشتا بیا بیا عظیم الیان چاغي ایمان د کعبه په دیوار راولډه کا ایمان په الله نه ده ایمان په مصطفی نه ده ایمان د الله په خبرو نه ده ایمان د مصطفی په الفاظو نه ده اغه پاسید په مولانا حقانی سے بھی اعتراض وکم ته پتن نشتا مولانا سے معمولی خبره کړه اره زی په دلیل کوما ډیر په اوچت الفاظو کې کوم یاد ساته د طالب مقام خود ټولو نه اعلی ده وجد آدم زمان نبی الفاظ فرمای نبی فرمای ټول زمکه لعنت تدا په ټول زمکه درب لعنت ویل شوه ده درې زګینه لعنت نه پاک دي نمبر 1 مسجد ده نمبر 2 طالب ده نمبر 3 عالم ده دا زمان نبی فرمای په تمام دنیا کې هر چیز باندې لعنت ده لیکن طالب دلانت نہ پاک دے علم دلانت نہ پاک دے نبی فرمائی مسجد دلانت نہ پاک دے ددی سره کم سیس تعلق راغه ام دلانت نہ پاک دے بیا ذہن تواچوا ابن عمر کعبه تولال دے اے کعبه تعظمت والا ہے اے کعبه برکت والا ہے اے کعبه تشرافت والا ہے لیکن د مومن مخستان زیات برکت والا دے علم په مومن کې په مقام اول دے علم په مومنانو کې مقام اول دے بیا وایا د
کعبه نه تعلیم مقام اعلی ده کنه ده اجي صاحب وایا مولانا صاحب اعتراض کول نو مخکې زما په دلیل غور وکړه دا غي وجه سره حضرت بلال په کعبه د پاسه ولاړ دي آسان کوي کچرته د مومن مقام د کعبه نه اعلی نو چرته په کعبه د پاسه نو ودرېدل لیکن ستاسو په ذهن کې دارا چې د کعبه د دیوالونو عبادت کوا څنګه هندوان اعتراض وکړ مسلمانان وای تاسو مونږ ته وای تاسو د غټي عبادت کوي اره تاسو چې د غټي عبادت کوي دا کفار اعتراض وکړ تاسو په من اعتراض کوي بت د غټي نه جوړ دي تاسو د بت عبادت کوي مسلمانانو تاسو وای تاسو چې کمی کعبه ته سجده کوي اره هغه کعبه د غټي نه جوړه علماء دیوبند جواب ورکړي سیب دا اعتراض په خپل جیب کې کېدا موږ د غټي عبادت نه دی کړي موږ د کعبه عبادت نه دی کړي موږ په جهاد د کعبه ولاړیو که زمنګ په ذهن کې د کعبه عبادتو موږ په کعبه د مؤمن اعلی غنلا لیکن زمون عقیده او نظریه دا د یو مؤمن مقام د ابن عمر د قول مطابق د کعبین اعلی ده دا ابن عمر فرمای دا زمال پاس ندی اره کې اعتراض کې په صحابي عبد الله بن عمر وکا کعبه ته مخامخ ولاړ کعبه ته شرافت والای کعبه ته عظمت والای کعبه ته برکت والای لیکن یو مؤمن داغه پسله کې الله ده داغه په جسم او جان کې رب العالمین ده د رب کلام ده داغه په زبان باندې ذکر د الا الله ده تراغین اعلان نه دا ابن عمر فتوا ده من جواب ورک سیب یاد ساته زمون په ذهن کې د کعبه مقام کچرتا من کعبه ته سجده کولا زمون عقیده او نظریه بدان نو تاسو ذهن ته عقیده واچوي زمون عقیده او نظریه دا کدا کعبه نو پدیس مکه باندې تر ټولو نه زیات برکت والا زیاده مسجد ده وجدادا دا دلالت نه پاک ده دین زیات برکت والا بیت القدس ده مخکلار شاه حرم کعبه ده مخکلار شاه بیت الله ده مخکلار شاه مسجد نبوی ده مخکلار شاه لوح محفوظ ده مخکلار شاه صریف الاقلام ده دین مخکلار شاه عرش معلا ده لیکن د مصطفی د جسم سا کما خاور لګی دله هغه خاور د دې مسجد نم اعلی د بیت القدس نم اعلی حرم کعبه نم اعلی بیت الله نم اعلی مسجد نبوی نم اعلی دا صریف الاقلام نم اعلی د بیت الله نم اعلی صریف الاقلام نم اعلی کرسی نم اعلی لوح محفوظ نم اعلی اره لوح محفوظ پریدا مسجد پریدا بیت القدس پریدا حرم کعبه پریدا بیت الله پریدا مسجد نبوی پریدا کرسی پریدا لوح محفوظ پریدا صریف الاقلام پریدا د نبی د جسم سا کما خاور لګی دله ا د عرش نم اعلی دا کچرته منګه بیت الله ته پدې وجه سجده کولا چې دا زمون رب دې منګه د نبی د جسم سا لګیدلې خاورا چرته د عرش نه اعلان نه غنلا اره کومنګه د اعلی په وجه سجده کولا منګه د نبی روزه ته سجده کړې وا لیکن منګ چې سجده کو دې وجه کو د رب حکم دې پدې وجه کو چې دا د رب حکم دې ورنه زمون عقیده او نظریه د دین بالکل برعکس جدا ده من د کعبه په طرف باندې منځ کو من کعبه طرف ته منځ نه کو ګینه مسله څنګه په غار کې سلور کسان روان د قبله پته نشته سلور وانه سلور طرفونو ته منځ وک اخیره کې پته ولګیدا چې یو اجي سه پکې منځ کعبه طرف ته کړل نور ټول جدا اړخونو ته کړل زمونږ عقیده او نظریه دا چې ټول منځ شوی ادانګه کدی ته منګ را ویلې لکه څنګه چې تاسو بوت تراب وای نو بیا منګ ویلې چې درې دي دوباره مونږ د دین هټ کر واورا کله کعبه وجود وران شي منګ بیا هم دغه طرف ته مونږ نو استو وایا کعبه زمنګ راته لیکن د هندوانو په شان بازي مسلمانان هم شته داغي عقیده او نظریه دار چې د کعبه دیوالونو زمون خدایان نه دا درب حکم دی کله درب حکم نه بیا به مسلمان دې طرف ته مخ نه واړولې دیو جن ما عقیده ذکر کولا ائمه الثلاثه فرمای امام اعظم ابو حنیفه امام شافعی رحمت الله
علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه زمکه د مکی اعلی ده. امام مالک فرمای زمکه د مدینی اعلی ده. د دې امامان اجتهادي اختلاف ده په دې مسأله کې، لیکن یو عقیده او نظریه ده د مکی زمکه پریدا هغه لوی عرش ته ګوره، د هغې سره مقامات دي. یو ته شریف الاقلام، هغې ته هیچا رسایي نه کېږي. یو ته لوح محفوظ، یو ته کرسي، د هغې نه هټ کر لاړ شه اخیری مکان دی، عرش معلا دی. د دې ټولو نه اعلی هغه خاوره ده کومه چې زما د نبي د جسد سره لګېدله. دا عقیده د امام اعظم هم ده، دا د امام شافعي هم ده، دا د امام احمد هم ده، دا د امام مالک هم ده. دا اتفاقی عقیده ده، دا د امت عقیده ده. د نبی د جسم سره کومه خاوره لګېدله هغه خاوره د عرش معلا نه اعلی ده. بیا ذهن ته حاجي صاحب مسأله واچوه، کومه خاوره زما د نبی د جسم سره لګېدله هغه خاوره کې لیدو دپاره نظر نشته، هغه خاوره کې اورېدو دپاره غوږ نشته، هغه خاوره کې خبرو دپاره زبان نشته، هغه خاوره کې پوهېدو دپاره شعور نشته. کله چې تعلق د مصطفی د جسم سره راغی، د دې مسجد نم اعلی، بیت القدس نم اعلی، حرم کعبه نم اعلی، بیت الله نم اعلی، مسجد نبوي نم اعلی، شریف الاقلام نم اعلی، لوح محفوظ نم اعلی، کرسی نم اعلی، ان تر دې چې عرش معلا نم اعلی. حاجي صاحب ووایه کومه خاوره چې لا شعور ده، لیدو دپاره سترګه نشته، اورېدو دپاره غوږ نشته، ویلو دپاره زبان نشته، پوهېدو دپاره شعور نشته. کله چې نبي د جسم سره ولګېده د دې مسجد نه اعلی، عرش نه اعلی، بیت الله نه اعلی، مسجد نبوي نه اعلی. یا ته ووایه صدیق شعور والا، عمر عقل والا، عثمان حکمت والا، علی حکمت والا، معاویه تدبر والا، ابن مسعود فقاهت والا، معاویه سیاست والا، د هغې مقام او مرتبه څومره بلند و بالا، د هغې مقام او مرتبه به څومره بلند و بالای. بیا ما ته ووایه چې زه به هغې خبره کله کومه دا بغیر دلیله ده، دا پالتو ده. بیا زما ستا عقیده ولې ذهن ته نه راځي؟ بیا موږ ولې په دې باندې نه پوهېږو؟ زما ستا په ذهن کې چا څه ګڼ اچولی دی چې موږ نن د نبي د روضې مقام دومره کم کړه بعضې خلکو په زبانونو. دیو جن ابن عمر ولاړ دی، کعبې ته مخامخ ولاړ دی. کعبې ستا مقام ډېر اوچت دی، ته عظمت والا یې، ته برکت والا یې، ته عظمت والا یې، ته عزت والا یې. لیکن ستا نه عزتمن هغه مسلمان دی د کوم په زړه کې چې ایمان دی. دا عقیده او نظریه زمام ده، دا عقیده نظریه ستا هم ده، دا عقیده د صحابي عبدالله بن عمر هم وه. بیا یې ذهن ته واچوه زما علیم چې خبره کړله بغیر دلیل نه ده کړې، بعد دلیل کړله. فتاوا شامی که فتوا ورکړله بغیر دلیل نه ده ورکړې، دلیل یې ورکړله ته دلیل سره. زه ابن عمر دی، ابن عمر فرمایي ادنا مسلمان د کوم په زړه کې چې موجود دی ایمان هغه د کعبې نه اعلی دی، د کعبې نه زیات عظمت والا دی. بیا ووایه حاجي صاحب ابن عمر رضی الله غلطه ویله، که فتوا لګې په شامي مه لګوه، په مولانا رحمان الله حقاني مه لګوه، په باچاخیل مفتي مه لګوه، ارې لاړ شه فتوا ولګوه، په صحابي د مصطفی ولګوه، په ابن عمر ولګوه. فتوا په چا ولګوه؟ په عبدالله بن عمر باندې ولګوه چې هغه کعبې ته مخامخ ولاړ دی. دا الفاظ ورته اوس ته وایي د مؤمن تنده ښکلول چې د کعبې طرفونه معاویه ښکل کړلي. ابن عمر وایي د کعبې نه زیات عزت والا عصمت والا مؤمن مسلمان دی. بیا د مؤمن مسلمان تنده ښکلول شرک دی، لاس ښکلول شرک دی، د هغه سره محبت شرک دی. او بیا چې په مؤمنانو کې اوچتې درجې والا د چا په سینه کې د رب قرآن موجود وي، د چا په زړه کې د الله قرآن موجود دی، د چا په زړه کې عشق د مصطفی موجود دی. د ابن عمر د فتوی مطابق به د هغه مقام او مرتبه څومره اوچت. او دا موږ په دې وجه دا عقیده وایو د نبي علیه السلام روضه هغه د ټولو نه اعلی ده. د نبي علیه السلام د جسم سره کومه خاوره لګېدله دا خاوره رب جنتي ګرځوله. نبي علیه السلام فرمایي بیتي و منبري روضة من ریاض الجنه. ارے یاد ساته امته کومه عیسی د منبر او زما د کور مابین کې ده، دا د جنت عیسی ده. په دې دلیل قرآن ورکوي منها خلقناکم وفیها نعیدکم
نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ما د دې خاورې نه پیدا کړی دې خاوره کې به خخیږي مؤمن مسلمان کمی خاورې نه پیدا دی هغه خاوره کې خخیږي زما د نبی جسد مبارک رب العالمین د جنت الفردوس نه پیدا کړل په دې دلیل یو نه دی په دې هزار دلایل دي ته ذهن تواچوا الله د تمام انبیاء او جسمونه د جنت د خاورې پیدا کړلی پاږي کې د جنت خمیر دی زما د نبی په جسم کې د جنت الفردوس خمیر دی دلیل دا دی زما د نبی د جسم نه خوله روانه ده د نبی په خوله کې خوشبو ده اره کتا یاد ساتلی ستا ذهن کې د جنت په خاوره کې خوشبو ده دنیا په خاوره کې بدبو ده زما استاد جسم نه خوله سي دینه بدبو سي وجدارا دا د دنیا د خاورې نه پیدا ده د نبی د جسم نه خوله سي د هغه خولې نه خوشبو سي وجدارا د نبی جسم د جنت الفردوس نه پیدا ده جنت په خاوره کې خوشبو ده زما استاد پلاړو کې بیماری ده د کې جراثیم دي وجدارا دا د دنیا د خاورې نه پیدا ده دنیا په خاوره کې بیماری پرتره جراثیم پراته دي د نبی د خاور د نبی د لاړو نه شفا ملاويږي وجدارا د جنت خاوره ده جنت کې شفا پرتره د شریف کی روایت ده د تمام انبیاء کرامو داغه پسترګو باندې پټواله راځي د نبی سترګې پټيږي لیکن د نبی ځلن نه پټيږي وجدارا د جنت مؤمن چې کله جنت تلار شي د مؤمن سترګې به پټيږي لیکن د مؤمن زړه به یخي الته تکلیف نشتا تکاوت نشتا کاروبار نشتا په دې باندې خوب نه راولي دا د جنت صفت ده لیکن دنیا په خاوره کې تکلیف پروت ده د کې مشکلات پراته دي په دې کې تکلیف پروت ده د کې کاروبار شتا زما استاد جسم دنیا خاورې نه پیدا لري پس باندې ام خوب راځي پسترګو ام خوب راځي د نبی جسم مبارک د جنت د خاورې نه پیدا لري دیو جن پسترګو خوب راځي لیکن پس باندې خوب ناراضي زله یخ ده د نبی په خوب باندې او داس نماتيږي د امتی په خوب باندې او داس ماتيږي د نبی زله یخ ده دا وجه ده د امتی زلم ملډه د امتی سترګم پټی دي پس باندې خوب ده پسترګو باندې خوب ده د نبی پسترګو خوب شتا لیکن پس خوب دیو جناب د نبی پسترګو باندې پټواله راځي فضل پټواله ناراضي وجه دادا د نبی جسم رب العالمین جنت الفردوس نه پیدا کړل بیا زين تواچوا کله چې د نبی جسم پیدار جنت الفردوس نه ده دیو جناب په نبی باندې مرګ راغله دا د امتی عقیده ده په نبی باندې مرګ راغله نبی دنیا نه تله لیکن چرته تله نبی عام خاورته نه ده تله زما استاد جسم دنیا د خاورې نه پیدا لري دیو جن دنیا په خاورې کې پټيږي رب فرمای کمه خاورې نه پیدا کړی هغه خاورې کې به پټيږي هغه خاورې کې به خخيږي لیکن د نبی جسم مبارک رب د جنت د خاورې پیدا کړل دیو جن په نبی مرګ راغله نبی دنیا نه تله لیکن د جنت په عیسی کې پروت دی هغه د دنیا په خاورې کې نه دی پروت دا زماستان نظریه ده څنګه چې ضرب د جنت نه پیدا کړي اره زما جسم د صدیق اکبر جسم د فاروق اعظم جسم د یو خاورې نه پیدا لري یو خمیر پکې شامل دی بیا یاد ساته چې ابو بکر په جنت حصہ کې دی وجه دارا خمیر هغه شامل دی کوم چې د نبی په جسم کې شامل دی عمر هم د پیغمبر خواته د پند دی وجه دارا خمیر هغه شامل دی کوم چې د نبی په جسم کې شامل دی دیو جن دریوانه د جنت په حصہ کې دي زما استاد جسم د دنیا په عیسی کې ده د نبی جسم د جنت په عیسی کې ده نبی فرمای ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه اره دار جنت عیسی دا کم کې چې زد پن کېږم کم کې چې صدیق دفن کېږي کم کې چې فاروق دفن کېږي دریوانه په ورځ د قیامت د یو روزې نه برازي دریوان پر ورځ د قیامت د یو ورځې نه برازي استاد انطلاقي د نظریه څنګه واسه اوس کله مسلمان نه عام سره ته پوښوي د بیت المقدس د آزادۍ د پاره تاسو ولې دومره منډه وخی او ورته وي چونکی وجه دا چې دا بیت المقدس دا زما د نبی قبله پاتې شوی دا عیسی علی السلام ته ستاسو په نسبت زیات نږدې دا حضرت سلیمان دارالخلافه پاتې شوی دا سلیمان زما نبی دی دیو جن موږ د بیت
المقدس د پاره کوشش کو لیکن هغه بیت المقدس زما د نبی د روزي په مقابله کې سم نه دي توهین نه غنم لیکن زما د نبی روزه ډیر اعلی ده بیت المقدس د هغه په درجه کې ډیر کم دي دا د امت ټول متواتر عقیده ده بیا د يهودو اولنې سازش ده چې هغه د روزه رسول مقام ستا په نظر کې راواچي د دې روزه رسول لپاره درې ځل کوشش شوه دی چې د رسول الله علیه السلام جسد دین وایسته شي رب په دنیا خلکو ته خودلی چې خلک تباہ او برباد کړل دا یو واقعیا یو قاصد هغه دور کې خلافت عثمانیه چې کله ختم شو د نبی علیه السلام د جسم مبارک سودان او ذو بالله کړی و دي مسلمانانو د کوم عربو باندې چې تنن فخر کې او ته عرب دا کې دي عربو د رسول الله علیه السلام د جسم مبارک سودا کړی و قاصد و دغلت چې کم کس مقرر د خادم وای د شپې کسان رال کودالي بیلچې ورسادي ولس اتلس کسانو او ماته وی کحل دی وایو متابع له سربن قتلو وزي خلکم او نو ته د نبی علی السلام پر روزه کار شروع کاو چې جسد مبارک د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم راو باس و هغه ولس وانه کسان د روزه ځان تر کو دي ختم کړي دی روزه ته په باد نظر باندې نه ګوري د دې مقام بستا په نظر کې د ټولو نه بلندو بالای زمان نبی علیہ السلام پکې دفن دي د جنت دي صدا صحابه کرام د دې حفاظت کړل اسلامي خلافتونو په دې باندې ځانونه قربان کړل موږ به د دې لپاره خپل جسم قربانو موږ به د دې لپاره خپل ځان قربانو د نبی علیہ السلام د روزي حفاظت وکاو دا د چا روزه نه ده دا د عربو روزه نه ده دا زمونږ د نبی روزه ده او موږ خپل نبی ته به حیثیت د عربو زیات نږدې کمنګ د صحابه کرامو نقش قدم خپل کړی موږ د هغه عقیده او نظریه خپل کړی د نبی علی السلام په نظر کې د وسنو عربو بیا هیڅ قدر او قیمت بنئ سما استا قدر او قیمت وای ما ته نبی علی السلام ته نږدې خو واجب دی چې موږ د نبی علی السلام د روزي سمینه محبت ساتو دا غي سره د دې دفاع زین کې ساتو کمنګ د بیت المقدس د پاره دومره کوشش کو دا غي سل ګونه کوشش زیات د رسول اقدس د روزي د حفاظت د فرمای منظرنی قبری چا چې زما د دې روزي زیارت وکراغه زما د قبر زیارت لا زموږ په ورځ د قیامت شفاعت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته مقام د روزي رسول خودل شفاعت په ورځ د قیامت ګریات ساته اعمال نه چلیږي اعمال ستا په ذهن کې د یو قدر قیمت د ټیک دا اعمال موږ منو چې ډیر اعلی دي لیکن یاد ساته په ورځ د قیامت د انبیاء په شان اعمال هیڅ چا سنشتا ابن نفسي چغوي نبی علیہ السلام ته چې موږ محتاج په وجه د شفاعت یا رسول الله زموږ شفاعت رب توکا دا موږ خپل نبی ته وای په ورځ د قیامت یا وایا موږ داغه دروزي دیدار لسلال شو نبی علیہ السلام په خپل وجه به شفاعت کوم دروزي مقام به ټولو نه زیات زموږ په نظر کې اوچت